او بل درته امرونو ما خاموز نه پس الله صمد الله صمد الله صمد دا یو نوم دی کنه الله صمد 101 ځل وایي چیرې به د جیب د پیسو نه خالی کیږي ما پیازمیخ کړی مې وار کوي دی کڼو کونتارو ته وخیم تاسو وایي کنه کڼو کونتارو الله صمد وایي د ماښام د مونځ نه وروستو 101 ځل خدای پاک دې تاسو له او موږ له په دې باندې د عمل توفیق راکړي او د قرآن ته رانږدې شئ کتلې رحمت اورېدلې رحمت زده کولې رحمت وینا اورېدلې رحمت نو ته نور د خدای نه څه غواړې خدای دې موږ تاسو له توفیق راکړي وروڼو چې دا صورت څوک درې ځله چا ولوسته په دې نیت باندې چې دا الله نازل کړی مال د قرآن شریف خو ما نه دی ویلی ژوند مې په دوکاندارۍ کې تیر شو چې درې ځله په دې نیت ووایي چې الله د قرآن شریف د ختم ثواب راکړي ستا په عملنامه کې زما په عملنامه کې الله د قرآن شریف د ختم ثواب لیکي نو دا وایي ځان سره دا د وروڼو له مې ووایي دی خو قرآن نه دی ویلی هسې ګرځي خانه په ټکه پټ پچکی سپین راغی خورې رپودین راغی نو بازار یې تنګ کړی لار یې تنګ کړې ده قرآن وله نه ورځي لوی ظالم دی که نه قرآن شریف تقسیم کوي الله غذات ته ان ينزل علیکم تاسو باندې من عذاب نازل کی او الله تاسو باندې څومره لوی رحم کړی دی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا په میراث سره ورکه ما دا کتاب کتاب چې ما غوره کړی دي مونږه تا امت غوره دی مونږ له را کړی دا کتاب نو مونږ څه چلو کو درې قسمه وګورئ منهم ظالم لنفسي ظالم دی په خپل ځان کم سړی مسلمان چې قرآن ولا نه وري لوی ظالم دی که زه یم که تاسو یې که بادشاه دی که رعیت دی لوی ظالم دی چې قرآن ولا نه وري دا یاد ومنهم مقتصد مقتصد څوک دی ما الفاظ ورځي خو معنا نه شین توتی دی نه دی خبر ښه شین توتی دی د معنا نه دی خبر دی مقتصد ښه سړی خو دی مقتصد ته خو راغی که نه ظالم نه بد شي ښه ومنهم سابق بالخیرات چې معنا ورځي د مخکېوالی کوي په نیکو کې دی ښه سړی دی نو خدای دې موږ د ظالم د مرتبې نه وساتي او مقتصد او د سابق بالخیرات کې دی الله موږ راولي ښه قرآن دا تقسیم کوي وروڼو نو تاسو خو ما ته پته مثال د زوړ رباب دی زوړ رباب نه ټنګ نه وځي ښه تاسو دې وخت کیسې یادولی شئ چې شپېتونه اورېدلي یئ مثال د زوړ رباب دی تاسو نه ټنګ نه وځي نو ما درته دا قل والله احد ځکه وخو چې خدای دې غرق نه کړه دا خو وایه که دا ځان سره وایه 24 ګنټې مونږ خو ډېرې وظیفې دي په خپله 500 ځله هره ورځ وایم یاره کمال دی داسې کتاب مونږ پرېږدو نو تاسو مې وروڼه یئ ما یاره دې قمقلو ته به زه داسې مسله وکړم چې هغه به د دی شپې او د ورځې دنیا کې او خیرت کې قبر کې قیامت کې به په کار راځي خو ښه ده که نه به دا ځان سره وایي ښه الله دې ټولو توفیق راکړي دا بل صورت قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد دا تفصیل الله صمد دی قل اوه ای زما حبیبه پنانی سم په مربي د فلق چې تور شپه شي او سپین سبا ته پیدا کی دا خیر چا راوسته الله صمد اغذات دا خیر ورکو من شر ما خلقه د شر دا هغه نه چې پیدا کړي دي دومره ضرري څیزونه دي الله موږ ساتي ومن شر غاسق پناه غواړو په رب سره د شر د شپې نه اذا وقبه چې تیاره شي ومن شر النفاثات او پناه غواړو په رب سره د شر د نفوسو نفاثاتو نه د لبید ابن عاصم لړو ته اشاره شوه د شر د نفوسو نفاثاتو نه فی العقد چې هغوی دمونه چې په غټو د سحر کې ومن شر حاسد اذا حسد او پناه غواړو په رب سره د شر د حاسد نه په هغه وخت کې چې حسد کوي دې کې فلق مثال د خیر یو ذکر شو او څلور پکې شرونه ذکر شو د دې څه وجه ده دا اخره زمانه ده شرونه ډېر دي خیر کله کله چېرته دا نن پکې خیر دی چې قرآن ختمونو ته رالی خو مجلس ته رالی دا خیر دی چېرته واده وکړي نو یو ورځ دوه خوشحاله یو هفته نیمه بیا به دې بد حالي دا من څه دي دا خیر یو ذکر کو شرونه ډیر دي اخیره زمانه نه دی کې به شرونه ډیری خیر پکې کم دی الله دې مونږ ټولو له خیر راکړي ټول د الله دې مونږ تاسو د شر نه وساتي ښه
الله الصمد هغه ذات دی چې خیر ورکوي. الله الصمد هغه ذات دی تا نه شرونه دفع کوي. نو تا وایه دا صورت ځان سره. نو دا د الله الصمد تشریح شوه چې خیر ورکوونکی الله دی، شر دفع کوونکی الله. ته تعلق الله سره پیدا کا، تعلق پیدا کی په کتاب د الله سره. ته دا کتاب وایا الله سره به تعلقي. دا بل صورت اخیری بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وایا پنانی سم په مربی د ناس. نو اعلایوی جن په عطف دی. اعوذ برب الناس والجن تربیت کوي د بنی ادمو د پیریانو. نو اعلای دا ټول مخلوق تربیت تو کوي یو الله تربیت کوي. دا کوي ملک الناس بادشاہ د خلقو دی، بادشاہی هغه ورکوي. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الہ الناس معبود د خلقو دی. نو پاول کې معشوموالی ته اشاره برب الناس، معشوم تربیت ته محتاج وي. ملک الناس کې اشاره ده ځوان ته. او ځوانه تو خو ځوان شوی خو ګورې بغاوت مکو د الله نه باغي کېږه ما. الہ الناس بوډا شوی اخر کې معبود د خلقو دی. نو څه بوډا شوی عبادت خو کوه که نه. مونږ خلک بوډاګان شو بیا هم عبادت نه کوو. الله وایي ګوره ماشومانو کې مې تربیت درکړه، چې ځوان وي تربیت مې درکړه، چې بوډا شوی تربیت مې درکړه. الله دې مونږ تاسو له توفیق راکړي چې الله یادو. نو قل هو الله احد به وایې ځان سره که نه؟ بس دا وایې په دې بل نه راځي. تاسو بلونو تنګ کړي دي باندې خو بل نه راځي. دا ځان سره وایې. ومن شر الوسواس پناه غواړو په رب سره د شر د وسوسې اچونکي نه. الخناس واپس کیږي تختی ټرکن دی، یریږي د قرآن نه، د بانګ نه، د ذکر نه تختی. نو الله تعالی دې مونږه ذکر ته رانږدې کړي. قرآن ذکر دی، مز ذکر دی، اقامت ذکر دی، بانګ ذکر، مدارک لیکلي دا ټول ذکرونو کې راځي. الخناس چې واپس دي د قرآن نه، چې قرآن شروع کې استاد جماعت کې دیتے سپلای واخلي تختی. هلکه ته شیطان مرګره خو نه بني ادمي مسلمان ولې تختی. الذي هغه خناس یوسوس چې وسوسې چې فی صدور الناس په سینو د خلکو کې وسوسې چې قسمه قسم خیالات ورته راولي. وسوسې دا وسوسې چې دوه قسمه دي، من الجنة د جنونه والناس د بني ادمونه. جنوم وسوسه شي شیطان، شیطان وسوسې تاسو ته وایي وسوسه ته پرې سره دا اوسګار دي ملایان دي اوسګار دی بل کار نشته مونږ ته لګیای. دا وسوسې درته غورځوي. والناس بني ادم وسوسه غورځوي. د بني ادم وسوسه قرآن کې راغلی اتمه سپاره کې یوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا لتصغى الیه افئدة الذین لا یؤمنون. بني ادم وسوسه اچوي، شیطان هم وسوسه اچوي. الله دې موږ د دواړو وسوسو نه وساتي. نو قرآن د بسم الله نه شروع شو په سین د والناس باندې ودرېسه. د دې معنا دا ده هو کاف للهدایت. بس دا کافی دی دنیا لا، عقیده لا، اعمال لا، معاملات لا، رعیت لا، حکومت لا، ټولو لا کافی دی. خو الله دې مونږ تاسو قرآن ته رانږدې کړي او ستاسو دا ماشومان د الله قرآن خوان کړي. دا لوی دی خدای قرآن سره بلد کړي. الله تعالی دې کې یو مینه پیدا کړي. خدای دې زمونږ ستاسو تقصیرات معاف کړي. د دې درې واړو صورتونو مطلب سره وته تعلق الله سره پیدا کا. مطلب یې څه دی؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. دا کلمه ډیره وایا، دا دومره ډیره وایا کنه. دی لا اله الا الله کې علما پوهیږي خبر د الله نه ذکر کیږي. دا ټول قرآن براواله په خبر د الله کې به کېږي. الله به په لا په کلمه باندې پوهیږي. خدای پاک دې زمونږ تاسو ژبې په کلمه باندې جاری ساتي. دا قل هو الله احد چې څومره ډیر وایي دا وایي خاندان سره. یو بزرګو هغه په یو شپه کې سیر ثقفي رحمت الله علیه په یو شپه کې 10 زره ځله وی